دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ د یو ملګري نه موبایل رک شوی دی او دلته کې یو کس دی هغه څه طریقه کوي او بیا کوزه ګرځي نو چې په کوم یو کس باندې کوزه ودرېږي نو هغه گویا کې غل دی او سورت یاسین وغیرہ پی وای نو د دې باره کې تپوس کوي چې د دې شرعي حیثیت څه شی دی نو جواب دا دی چې دې ته موږ عملیات وایو او عملیات دا یقیني سیز نوي دې ته موږ د ګمان سیز وایو غلط کې دی شي صحیح کې دی شي په صحیح کس باندې درې دی شي په غلط کس باندې درې دی شي نو چې کله دا د ګمان درجه تر ورسېده نو بیا د دې استعمال او د دې کبدي باندې عمل کول دا جایز نه دي ځکه چې اسنه بی ګناه کس پکې ملوث شي هغه بدنام شي او هغه به بی ګناه راګیر شي او موبایل رک شوی دی نو دا غي لپاره یول سپیری انا لله و انا الیه راجعون وای او هر مصپسی سوره والضحى والضحى والليل اذا سجى دا سورت و پیری وای الله تعالی به ان شاء الله تعالی را پیدا کیږي دا ملګری تپوس کوي چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم با کم رنگ والا پټکي وو او باغی کې څه حکمت ته نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په مختلفو مواقعو کې مختلف رنگونو والا پټکی روایت موجود دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تور رنگ والا کپڑے نه پټکی وهل ثابت دي خو اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام با سپین پټکی والو او سپین رنگ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په لباس کې د ټولو نه زیات خوخو تر دې پوری چې یو پیر عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو جهاد للیګن هغه تور پټکی والو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سپین پټکی په سر کو د دین علاوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بعضی موقعو کې شین رنگ پټکی ثابت ته زیړ رنگ والا پټکی ته ثابت ته نو دا څلور رنگونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت دي او علما فرمایي چې کوم یو رنگ کله نور گمراه خلق د خپل ځان شعار او علامت جوړ کی نو بیا د غي نزان ساتل لازم دي لکه موږ تاسو ګورو شیعاګان دي نو هغه تور پټکي په یو خاص سټایل باندې والوي نو دا غي سټایل نزان ساتل پکار دي چې هغه سره مشابهت لازم رانه شي د غرنګي یو فرقه ده هغه شین پټکي لازم ګرځول دي هغه بل رنګ پټکي اړوي نه انو دغه نه ځان ساتل پکاري مولا علی قاری رحمت الله علیه یو کتاب دی مرقات المفاتيح د مشکات شریف شرح د هغه کې لیکي چې کله یو سنت طریقوي او هغه اهل بدعت یا گمراه خلق د خپل ځان شعار او نخه وګرځي نو بیا د هغه ترک او پر خودل دا بهتر دی دا ملګری تپوس کوي چې د ماسپخین سلور رکعات سنت د فرض نه مخ کې پاتې شي او بیا وروسته یې کوي نو 2 رکعات به مخ کې کوي کنه سلور رکعات به سنت به مخ کې کوي نو جواب دا دی چې 2 رکعات سنت د مخ کې وکي او سلور رکعات سنت دا دی ورپسې وکي ابن ماجه شریف کې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم عمدغه ترتیب منقول دی چې نبی علیہ السلام نه بکله د ماسپخین سلور رکعات سنت پاتې شو نو د 2 رکعاتو نه پس به کول دویم تپوس دا ملګری کوي چې د جمعې د موز نیت راته وخی نو نیت مې وکړو سره د اخلاص 2 رکعات فرض د جمعې موز ادا کوم خاص خدای لره مخ مې د کعبه شریفه په طرف الله اکبر سنت نیت کوي نیت مې وکړو سره د اخلاص سلور رکعات سنت د جمعې د موز گزارم یا ادا کوم خاص ته لره دغه طریقه باندې بنیاد کوي دا ملګری د یو کاروبار باره کې تپوس کوي بی فور یو یعنی بزنس فار یو بیفور یو نو دای به دې کې څه انویسټمنټ کول غواړي او دای وایي چې دا طریقې کار جایز دی او کنه جایز دی نو زبانی او مختصر خبره ده چې په دې کاروبار کې انویسټمنټ مکوئ دا جایز نه دی او علماء د دې باره کې د ناجایز والی فتوا ورکړې ده د کلیپ پسې ز تاسو ته یو تفصیلی فتوا تحریری شکل کې درلېګم انو خواهشمن حضرات هغه وګورئ او دې باره کې
د ناجایز والی فتوا ده د دې چې کوم آمدن د ناغوم ناجایز دی نو دې کې انویسټمنټ مکوئ جی. دا ملګری د موز د متعلق یو مسلې باره کې تپوس کوي چې یو کس موز ته ودرېده او د هغه نه ثنا یره شوه سورې فاتحه یې ووي بیا ورته یاد شو نو د دوباره ثنا ووي دوباره خو نه ثنا ووي ځکه چې دغه مخکې نه دی ویلي او سورې فاتحه دوباره ووي ورپسې سورت ووي نو د دې باره کې تپوس کوي. نو اول به د دې جواب ورکو چې که داسې طریقې کار یې وکړو نو دی به سجده سهو کوي اخره کې ځکه چې د رکوع چې فرض ده هغې کوم تاخیر راغی او بل سورې فاتحه کې تکرار هم راغی دوباره دوه پیرې وویلی شوه نو دی به سجده سهو کوي. دویم تپوس دی دا کوي که چېرې سورې مونځ شروع که ثنا یې یره شوه سورې فاتحه یې وویله او ورپسې صورت عموي او بس ثنا پاتې شوه او وی نه ویله نو د دې څه حکم دی انو په دې صورت کې هموز کیږي بغیر د سجده سهو نه سجده سهو ضرورت نشته ځکه چې ثنا ویل دا په موږ کې سنت دي او سنت پر خود لدی پکار او کپیره باندې پاتې شي انو په دې کې څه ګناه هم نشته او سجده سهو ور باندې هم نشته البته په قصد باندې کې پریدي ان بیا ګناه هم ده او د موږ په ثواب کې کمی هم راځي. دا ملګری تپوس کوي چې په الکوالی کې زمنګ نه منځونه قضا شوي دي انو هغه وخت دوره د اهتمام خبره نه و نو اوس کومنګ هغه منځونه قضا کو نو څنګه طریقې سره به کو او دیم د نیت تپوس کوي چې اول مثبدي کې څنګه یادول شي. وړاندې خبره خدا ده چې دا یو خبره ده چې یو بنده سره د خپل قضا منځونو فکر پیدا شي نو ځکه چې که هر سوره منځونه قضا شي وي که لږ وي او که ډیر وي نو د هغې نه د راوتو او د ځان خلاصولو طریقه هم دا ده چې بنده توبه وباسي الله تعالی ته چې آینده لپاره به مونځ نه قضا کوم او دا چې کوم قضا کړي دي په دې د الله پاک نه معافي وغواړي او دویم دا چې دغه منځونو د قضا راوړلو اهتمام وکړي. نو وړاندې طریقې په دې چې کومه طریقه ده پای کې وړاندې خبره ده چې د اولا د منځونو اندازه ولګي چې زما بالغ شوی کله یم نو عام طور 15 سال بالغ وي کړه دینه کم وي د یاد وین داغې نه دی حساب ولګي چې د بالغ کېدو نه واره تر دې وخت پورې زما دومره کلونه عمر دی دې کې دومره میاشتې دي او دې کې دومره راځي دي بیا دې اندازه ولګي چې په دې کې ما د سحر منځونه سوره بکړي او سوره برانه قضا شوی احتیاطاً د قضا منځونو اندازه لګوندي سیوا ولګي د ماسپخین داخلي اندازه ولګي د مازیګر داخلي اندازه ولګي نو چې سوره تعداد د سر راغې د اندازې مطابق او داغې نه لګونی سیوا تعداد اولی کی نو بیا د دې دغه قضا منځونو ته کار وای چې څه ټیم هم د ته ملاویږي نو قضا منځ دی کوي د سحر منځ دی قضا کوي نیت داسې تړي چې نیت مې وکړه د اخلاص 2 رکعات فرض د اول سحر قضا مز گزارم انو محمد کعبه شریفه په طرف الله اکبر چې دای اووي او دا 2 رکعات د وکړو نو چې د دنه د بالغ کېدو نه پس کومړم باندې د سحر مز قضا شي او هغه قضا او شو اوس چې ورپسې کوم دویم نمبر دی هغه اول نمبر ته لاړ نو چې بیا نیت تړي په دغه ټیم کې قضا مز کې بل ټیم کوي نو دغه نیت بیا تړي چې نیت مو کړ د خلاص 2 رکعات فرض د اول سحر قضا مز گزارم انو چې کله دغه مونږ یو کو دا دریم نمبر مونږ شو او د دینه پس چې کوم مونږ د دریم نمبر نه غړم بینم نمبر تراغه دغه شان د ماسپخین دغه شان د مازیګر او د سنت او قضا په دې کې نشته البته د ماسختن د فرض او قضا کوي نو وسره به وتر قضا کوي. دا ملګری تپوس کوي چې یو عالم ځان له خپل باندې نکاح تړلې شي او کنيشي تړلې او که تړلې شي نو څنګه به تړي نو په نکاح کې که یو کس د خپل باندې ځان له نکاح تړي که هغه عالم وي او که غیر عالم وي هغه ځان له خپل باندې نکاح تړلی شي او د هغې طریقه دا ده چې ګواهان 2 کم از کم موجود وي او د جنای د طرف نه د هغې وکیل چې موږ ورته پښتو کې دیني رور وایو نه هغه موجود وي ان دې هغه ته ووایي چې تا د جنای
خپل نوم دی ورته وای یا ځان یاد کی ورته چې تا د جنې مال په نکاح کې راکړی ده او هغه ورته وای چې او هغه الفاظ به اصطلاحي استعمالي د ماضی والا او د حال والا چې د جنې تا مال په نکاح کې راکړی و او راکړی ده نو چې هغه ورته او کی ان دې بیا وای چې د جنې ما د خپل ځان د پاره و دوره مہر سره قبول کړی و او قبول کړی ده نو نکاح به منعقد شي په دې طریقه. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په موبایل کې اکاونټ کولاو کی او هغه کې 1000 روپۍ کېږي نو بیا هغه ته د هغې پیسو په وجه باندې څه فري منټس ملاویږي څه SMS ورته ملاویږي MBs ورته ملاویږي نو د دې باره کې د تپوس کوي چې دا جایز دی او که جایز نه دی. نو دا موبایل اکاونټ چې کله بنده کولاوږي هغې کې پیسې کېږي د دې پیسو حیثیت د قرض په شانته دی بیا دې چې څه ټایم هم غواړي نغه پیسې دی راوباسلی شي او دا د کمپنۍ سره د قرض پیسې پرتی دي او په قرض باندې څه قسم فائدہ حاصلول د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ارشاد مطابق دا سود دی. نو دغه پیسې چې تاسو کېږدئ او د هغې په وجه تاسو ته کوم MBs وغیره ملاویږي یا منټس ملاویږي یا SMS وغیره نو دغه د سود په زمره کې راځي. نو دغه پیسې اکاونټ کې میږدئ او که اږدئ د ضرورت په وجه باندې نو چې څه ټایم ضرورت راځي نو بس هغې ته ایزي لوډ کوئ او ډایرکټ هغه خپل چې څه ضرورت یې هغه ته پوره کوئ چې په هغې باندې وخت نه تېرېږي چې هغې باندې هغه سهولت نه راځي چې ګناهګارېدونه بنده بچ شي په هغې سره. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو انسان واړه بول کوي او د وړو بولو هغه شوتې د هغه په کپړو باندې ولګي یا د بدن په حصه باندې ولګي ان بیا کده په هغې باندې لون لاس راخ کی کلمه ووي نو آیا هغه کپړې سره موس کول یا د هغې بدن پاک شو او که پاک نشو؟ نو جواب دا دی که د وړو بولو هغه شوتې یا تتې چې ورته ویلی شي که هغه دومره نری وي چې په بدن کپړه باندې ولګي نو هغه ښکاري نه نو دغه مقدار باندې قطرې خو معاف دي او کچاري هغه داسې غټې شوتې وي چې هغه کپړه باندې ولګي نو کپړې هغه لوندواله ښکاري او دغه رنګ په بدن باندې ولګي نو په بدن باندې ښکاري نو بیا د دې وینځل واجب دي او ضروری دي او کدا راجم شي او دا 500 روپو چې کمنن سبا سیکه ده د دې په مقدار باندې د مجموعه مقدار جوړیږي نو بیا دې سره منظم نکېږي په دې وجه باندې دې باره کې ډېر احتیاط پکار دی. دا خوشو ستاسو د سوال جواب. یو اضافي خبره هغه دا ده چې د وړو بولو په باب کې انتهایی احتیاط پکار دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه به چې کله واړو بول کول نو نرم ځای به هغې دپاره تلاش کو د دې دپاره چې د هغې هغه شوتې په بدن باندې ونه لګي ځکه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو د وړو بولو نه ځان بچ کولو کې ډېر زیات احتیاط کوئ ځکه چې عموما د قبر عذاب د دې نه کېږي. نو د موز د مسلې نه یو طرف ته که موز اگر که سره جایز کېږي څنګه چې موږ اولنۍ صورت بیان کړو خو د دې نه هټ کر که چېرې یو سړی دې کې احتیاط نه کوي نو دا په د قبر د عذاب ډېره زیاته خطره ده. نو د وړو بولو په باب کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. دا ملګری تپوس کوي چې نن سبا اکثر خلق ځمکه په اجاره باندې ورکي نو چې کوم فصل پیداوار وشي نو زمیندار اجاره مالک له هغه ورکي نو دی دا تپوس کوي چې دغه چې کوم اجاره مالک له ورکول شي نو د دې زکات په چا باندې دی؟ په دغه کاشتکار باندې او زمیندار باندې دی که په مالکی زمین باندې د ځمکې په مالک باندې دی؟ نو جواب دا دی چې اصولی طور خو زکات دا په زمیندار باندې دی ځکه چې پیداوار هغه ته شوی دی او مالک ته د دې فصل چې کوم ملاویږي دا د کرایې په تور باندې ملاویږي. البته چونکه نن سبا په فصلونو باندې خرچې انتهایی زیاتې کیږي کله ناکله فصل متاثر شي نو که چېرې کاشتکار او زمیندار ته فصل لږ شوی نو بیا په کاشتکار باندې
د خپل ایسی زکات ورکول دي عشر او د مالک باندې د خپل ایسی عشر ورکول دي. دا ملګری تپوس کوي چې زه درود شریف وامه نو ما ته چا دا درود شریف وخو چې جزا الله عنا محمدا بما هو اهله وې دا ډېر افضل او فضیلت واره درود شریف ته. نو د درود شریف باره کې خبره ده چې د هر یو درود شریف فضیلت چې وګوري نو هغه د یو د بل نه سیواوي. انو بشکه د دې فضیلت ته فضایل درود شریف کې شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه د حدیث راوړم دي نورو کتابونو عمر راوړل دي. د دې کلیپ نرستو ز تاسو ته د حدیث مکمل حواله جات درلېګم. انو بشکه دا ویل شي او کله دې ته قابو کیږي دا وایي بل ته قابو کیږي نه غوايي. الله تعالی به ان شاء الله تعالی متعلقه اجر هغه ورکي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټول له د عمل او د هغه باندې د پوره ثواب توفیق موږ لراکي. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو استاد د خپل شاګرد نه سبق ووي نو هغه شاګرد خو په دغه مسله کې دغه استاد وګرځیدو په دغه متعلقه اسباقو کې نو آیا دې به عمر شانته د خپل شاګرد ادب کوي او کنه؟ نو جواب داده چې د یو کس نه کاغه شاګرد وي کاغه غیر شاګرد وي دا غنه لګ علم حاصلول یا ډیر علم حاصلول دا برابر دي. علی رضی الله تعالی عنه به فرمایل چې څوک ماته یو حرف اومخی نو زه د هغه غلام یم داغه خوخه دا کما غلام ساتي او کما آزاد ساتي وغیرہ. نو دوره خبره خو واضحه ده چې د استاد د خپل شاګرد نه اسباق ویلو په وجه باندې په دغه متعلقه اسباقو کې هغه شاګرد د خپل استاد شو نو بیا خو د آداب او سلسله به اخ کوي کوم چې د استاد او د شاګرد میاستوي. البته د دې استاد یو ګونه فضیلت په دې شاګرد باندې حاصل دی او هغه دا کدا شاګرد الله پاک د دې قابل وګرځاو چې هغه استاد ته یو چیز پڑھاو کی نو په دې کې د استاد هغه مهنت شامل دی. نو دغه فضیلت به دې وړومبني استاد ته حاصل وي. شاګرد لدا سن دي پکار چې په دې یو دوا یا سلور سبقونو باندې هغه خپل ځان د استاد برابر یا د استاد نه اوچتو غني ځکه چې استاد ته د تقدم فضیلت به هر حال حاصل دی. دا ملګری تپوس کوي چې کله بنده د ماسپخین موز لراشي او ټیم دومره وي چې پاغې کې سلور رکعات سنت نه کیږي بلکې 2 رکعات پاغې کې کیږي نو آیا کده 2 رکعات او کی نو دا د سلور رکعات سنت او قائم مقام جوړې دي شي او کني شي جوړې دي د شوافی او وغیرہ په مذهب کې او دې کې د امام د پاره سم مسله ده او د مقتدی د پاره سم مسله ده دا تپوس کوي. نو جواب داده چې کله ماسپخین مزله بنده راشي او د سنت او موقع نوي نو سنت ندی کول پکار فرضو کې شرکت کول پکار دي بیا داغې نه پس سنت کول پکار دي سلور رکعات او 2 رکعات. البته کچری دوره ټیم وی چې 2 رکعات پکې کیږي نو 2 رکعات نفل ک تحیت المسجد یا تحیت الوضو یا نور څه نفل دی کول غواړي نو دا نفل کول شي او دغه نفل بعد سنت او قائم مقام نه ګرځي. دا حکم د امام د پاره داسې دی د مقتدیانو د پاره داسې دی. البته کچری مسله نوي او عوام په خوشاله باندې راضي وي انو امام پکې سنت کول شي هغه ته دا سہولت حاصل دي ځکه چې جمع خو باغه ورکي خو لیکن مقتدیان حضرات هغه بیا یو کس ته ټول کسان انتظار کوي نو بعض اوقات په نور خلکو دا ناګواروي ان په دې وجه ک امام ته سګنجایش روزي نه کاغه سنت کوي سنت کول شي. باقی د غیر مذهب په باندې فتوا ورکول انو دا یو داسې مسله نه ده چې په دې کې ډیر زیات حرج را روان دي چې په مذهب د غیر باندې فتوا ورکړي شي. په مذهب د غیر باندې فتوی ورکولو خپل ماحول وي دا خپل شرایط وي دا غیر لپاره خپل اکابر حضرات وي نو دې مسله کې هغه صورت حال نه ده. په دې کې د 2 رکعات نفل پکار دي کچاري د زړه غواړي دغه نفل دی او کی او سنت بیا رستو کېږي دغه 2 رکعات نفل به د سنت او قائم مقام نه جوړيږي.
دا ملګری تپوس کوي چې عام طور دا خبره مشهوره ده چې کومه زنانه په خپل باندې د خاوند نه د طلاق مطالبه وکي نو بیا د هغې مهر نه رسي. نو دوی تپوس کوي چې دا خبره صحیح ده او که صحیح نه ده. نو جواب دا دی چې مسله دا ده چې که خاوند په خپل باندې طلاق ورکي او یا د ښځې په مطالبه باندې طلاق ورکي نو که د کوروالی او د خلوت نه وروستو طلاق نو بیا ښځې پوره مهر رسي، او که د کوروالی او د تنهایۍ نه مخکې طلاق وي نو بیا د ښځې نیم مهر رسي. البته یو خبره شته او هغه ده که چېرې ښځه په خپله باندې د خاوند نه د طلاق مطالبه وکړي او خاوند طلاق نه ورکول غواړي، خو لیکن ښځه په دې باندې اصرار کوي چې ما آزاده که، نو بیا ورته خاوند دا شرط کیښودی شي چې زه تاله طلاق در کوم خو په دې شرط باندې چې ته به زما نه د مهر مطالبه نه کې، او یا که مهر یې ورله ورکړی نو ورته وایي چې ما ته به مهر واپس راکې. نو که خاوند شرط ولګو د ښځې د طلاق د مطالبې په وخت کې د مهر د نه ورکولو یعنې بیا به د دې مهر نه رسي، او که خاوند شرط نه لګولی بیا به د دې مهر رسیږي. دا ملګری تپوس کوي چې زما تعلق د میډیکل شعبې سره دی. بعض اوقات یو نکاح شده جوړه راشي ښځه او خاوند، او هغوی وایي چې موږ دا خپل حمل د زنانه په خېټه باندې چې کوم حمل دی نو دا ختمو. نو آیا زموږ دپاره هغوی له د حمل د ساقط کولو ګولۍ ورکول جایز دي او که جایز نه دي؟ دویم تپوس دی دا کوي چې یوې جینۍ یا یو زنانه هغه زنا وکړي، د زنا د وجې نه هغې ته حمل ټیراو شي، د هغې ساقط کولو دپاره د هغې حمل د ختمولو دپاره هغې موږ سره راشي، نو زموږ دپاره داسې وخت کې څه حکم دی؟ نو لومبني سوال جواب دا دی چې کله یو نکاح وشوه او هغې نه پس د هغې زنانه حمل ټیراو شو او اوس هغې وی چې دا حمل ختمو، نو د دې دوه صورته دي. لومبنی صورت دا دی چې د 4 میاشتو نه مخکې ختمي یا د 4 میاشتو نه وروستو یې ختمي. نو د 4 میاشتو نه وروستو د حمل ضایع کول او ختمول د دې قطعا اجازت نشته، په هیڅ حال باندې هم د دې اجازت نشته. او د 4 میاشتو نه مخکې ختمول په دې کې به عذر تکتی شي، که څه عذر وي نو بیا د هغې ګنجایش دی، او که عذر نه وي نو بیا د هغې ګنجایش هم نشته. دغه رنګې مسله ده د زنا په باره کې چې زنا اگر چې به ذات خود یو ډیر ناکاره کار دی، خو که چېرې یوې زنانه زنا وکړه او د هغې په وجه د هغې حمل ټیراو شو او 4 میاشتې وروستو یې هغه ختموي، نو د هغې به هر حال قطعا اجازت نشته، او د هغې نه مخکې د ختمولو د هغې کې چونکې لا روح نه دی پیدا شوی د هغې گنجایش دی. دا ملګری تپوس کوي چې د سفر 100 کیلومتره دی چې هغې سره د سفر احکامات لګي د موز وغیره، نو شرعي سفر هغه 78 کیلومتر دی، اصل کې 77.5 کیلومتر دی، خو احتیاطاً منګه 78 کیلومتر وایو. مطلب دا چې کله یو سړی د خپل کور نه د یو داسې ځای په اراده باندې وځي چې د کور او د هغې ځای په میانځ کې 78 کیلومتر فاصله وي، نو چې کله د خپل علاقې د مضافاتو نه وځي نو د باندې به د سفر والا احکامات لاګو کیږي. نو د دې مقدار هغه 78 کیلومتر دی. ښه، دا ملګری تپوس کوي چې فارمي شهد کې د عشر مسله څنګه ده، په دې کې به 10مه حصه واجبېږي او که 20مه به واجبېږي، ځکه چې په دې فارمي ګبین باندې خرچه ډېره زیاته راځي او دی بیا څه مقدار هم د هغې بیان کړی دی چې کال کې په لکونو روپۍ په هغې باندې خرچه کېږي. نو جواب دا دی چې د مفتیانو کرامو د فتوی مطابق او د روایاتو مطابق ګبین او شهد چې دی نو په دې کې عشر واجب دی. که دې کې د معونت او د غیر معونت یعنی د خرچي او د غیر خرچي اعتبار نشته، او زه دې کلیپ نه پس تاسو ته د مفتیان کرامو حضراتو فتوی هم درلیږم
هغه کې د دې صراحت او وضاحت ته چې شهد باندې بهر حال عشر واجبېږي، لسمه حصہ واجبېږي، هغه باندې خرچه کیږي او کنه کیږي او کلهګه کیږي او کو ډیره کیږي. دا ملګری تاسو کوي چې د ماخام مسکه دلته اماراتو کې منګه فرض شو کون بیا سنت ته نه پریدي، نو دیتا ما مشوره ورکړه چې تاسو بهر پر روډ باندې کوي یا د جمعات نه بهر کوي. نو دی وی چې د جمعات نه بهر نه پریدي او موږ سره ټیکسیان دي، هغه کې جی پی ایس سیستم لګیدلی، لوکیشن باقاعده چک کی، آنلاین کیمرې لګیدلی وي، نو پر روډ باندې موږ ته مشکل ده. او دویم دی دا خبره وکړه چې په روډ باندې کله موږ د سنتو ته ودرېګو نو بیا زموږ مخې ته خلق تیریږي، هغه د دې باک نه ساتي. نو د دې باره کې خبره ده چې دا جی پی ایس او آنلاین کیمرې په دې خو خیر زه پوه نشم او نه دې سره تعلق جوړې دی شي. که د دې مطلب دی چې د کمپنۍ د طرف نه پابندي وي چې هغه گاډي بې ځایه او درول نه برداشت کوي، نو دا یو عذر کې دی شي. او دویم دا چې خلق مخې ته تیریږي، دا عذر نه دی. که هغه تیریږي نو هغه ګناه دی، نه دی تیریدل پکار. البته که داسې صورتحال کې دی شي چې تاسو گاډي ودروي او د گاډي نه شاته ودرېږئ چې هغه گاډي تاسو او د قبله میس کې راشي، نو بیا خو که څوک د گاډي نه پورې تیریږي نو څه مسله بني. خلاصه د خبره ده چې تاسو خپل کوشش کوئ چې سنت وکړي. که بیا مشکل وي نو الله جل شانه د ذات نو امید چې الله تعالی به ګناه کې تاسو نه راولي، خو خپل کوشش کې کمې مراولي. که د مسجد نه بهر نه پریدي نو که په لار باندې کې دې شنو وکړي. که مشکل وي په هغه ځای کې د الله جل شانه د ذات نو امید چې الله تعالی به دا سختی اسانه کړي او الله تعالی به موږ له د صحیح طریقې د منځونو کوو حالات برابر کړي ان شاء الله. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو امام په موز باندې ولاړ وي قرائت کوي او د فرض قرائت مقدار باندې یعنی 3 آیاتونو نه سیوا هغه تلاوت کړی وي او دغه امام غلط شو او شاته صف نه ورله مقتدی فتح ورکړه، نو د فرض قرائت پوره کېدو نه پس د مقتدی فتح ورکول او د امام هغه فتح اغستل دې سره موز ماتيږي او کنه ماتيږي. نو جواب دا دی چې کله امام د فرض په مقدار باندې قرائت پوره کی نو هغه او بیا غلط شي، نو په کار دا ده چې رکوع لاړ شي، ځکه چې اسوم فرض مقدار کې قرائت پوره شوه دی، خو کله رکوع لا نړو او مقتدی ورله فتح ورکړه او د فتح واغست او قرائت روان ک، نو په دې سره نه د مقتدی مزماتيږي او نه د امام مزماتيږي، موس کې سحرج ناراضي دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی کونتر ساتي او د هغه ښه خیال ساتي، د اوبو دانې د پال پرهیز ولا ښه اهتمام کوي، نو د دې ساتل جایز دي د شریعت پرو سره او که جایز نه دي. او بیا دې وی چې تاسو موږ له تفصیلی جواب راکړئ. نو اصل کې یو حدیث پاک دی او د هغه حدیث کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو سړی ولید چې هغه کونترې پسې منډه واري، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل شیطان پسې منډه وي، شیطان پسې منډه وي. نو دا حدیث ته چې بعضی خلق وګوري دا هغه ظاهر مراد ده علی چې د کونترو ساتل دا جایز نه دي، حالانکه د شریعت مسله ده چې د کونترو ساتل چې کله د هغه خیال ساتل شي نو دا یو جایز کار دی او په دې کې څه مسله نشته. البته دومره په دې مرغو ساتلو کې کاغه کونتر وی کاغه نور ټایپ مرغۍ وی هغه کې دومره انهماک او دومره هغه کې دلچسپي چې بنده په د نور کارونو نوځي، د دین د کارونو نه، د دنیا د کارونو نه. او دا زمونږه مشاهدوم د منګ وینو چې بعضی خلق هغه دومره د دې خبرو کې بیا مستغرق شي او دومره دلچسپي د هغه بیا د هغه یو مرض جوړ شي او بیا د هغه په نتیجه کې نه هغه د مس پروا ساتي، نه هغه د مور پلار د خبرې پروا ساتي، نه د خپل کار روزګار خیال ساتي. نو دا اخک عمل دی
چې شیطان پسې لګېدلې دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم حدیث ویل دی هغه کې د انحماق نه منع ده، هغه کې د کامل استغراق نه منع ده، ورنه د ذات په اعتبار سره د مرغو ساتلو کې سحرج نشته په شرط د دې چې هغه کې زمره زیات انحماق نوي، او دویم شرط دا چې داغي د خوراک او د دانی او وو خیال ساتل شي. دا ملګری تفوس کوي چې منګه اماراتو کیو د دې حالاتو په وجه باندې جمعتونه خو تر اوسه پورې بند اوس کولو شوې دي، انو فرض تفریدي هغه فاصله سره، خو لیکن چې څنګه فرض وشي نو بیا منګه سنت ته نه پریدي. نو دې تفوس کوي چې دې باره کې منګه سپول پکار دي. نو چې فرض ته جواب داده چې تاسو فرض ته جمعات کې پریدي، نو فرض جمعات کې کوي، که سنت ته نه پریدي نو د جمعات نه بهر کې پریدي نو بهر سنت کوي، او که بهر نه پریدي نو تاسو وایي چې زه ډرایوري کوم، نو اسوم د گاډي والو د پاره دا یو مناسب طریقه ده چې هغه ځان سره په گاډي کې یو لوټه، یو جانماز، ټیشو وغیرہ ساتي. نو که جانماز د سره وي نو چې لږ غونډه په روډ باندې مزل وکړي نو روډ په غاړه باندې جانماز خور کوي، ځکه چې اوچ ازمکه دا پاکي، انو جانماز په وغړوي په غځای باندې سنت کوي. نو د دې یو فائدہ دا وشي چې سنت به پاتې نشي، دیمه فائدہ به دا وشي چې په کوم ځای باندې تاسو سجده لګوي اخ کا ځای به د قیامت پر ورځ باندې تاسو د پاره د سجدي والا گواہی ورکړي چې الله تعالی دې بنده په ما باندې سجده لګولې و. انو بیا به زمونږ د پاره ډیر ځایونه گواہی ورکړي، روډونه به گواہی ورکړي، خالی پلاټ به یا پارک به گواہی ورکړي. نو کوشش وکړئ چې دا سه مناسب ځای وي، کروڑ په غاړه ولې نه وي، انو سنت وکړئ. الله تعالی به ان شاء الله دغه مجاهدو او د دې کوشش په برکت باندې امت باندې رحم وکي او حالات به الله تعالی برابر ان شاء الله تعالی. دا ملګری تپوس کوي چې یو بیمار دی او هغه کویږي نه چې ما 2 رکعات وکړو، که 4 رکعات مې وکړو، کله 2 رکعات پس سلام جار باسي، او ما 10 رکعاتونه وکړو، د نمازغو کمزورتیا وي. انو دې تپوس کوي چې دا موږ کوي دی او کنه دی کوي، چې مازغه دوره حد پورې کمزوري شي نو بیا خو هغه باندې موږ فرضم پاتې نشو، ځکه چې عقل کار نه کوي او په خپل محبت باندې اړه مینو پرېږدي تاسو، که تاسو یې منع کوئ نو بیا هغه ته نور تکلیف ملاويږي. او سپد لګي الله جل شانه د دې عمل د وجنه دا هغه صحت نصیب کی، انو تاسو یې منع کوئ ما او هغه د خپل سمي باندې اړه چې څنګه کوي نو الله تعالی لیدو والده الله تعالی زمونږ استاد سره زیات دغه په حال باندې عالم دی.